حکومت خو بس صرف ټي 804 پسې شوي، نور خو هغوی څه کارکردګي نشته. احتجاجونه دي او جلسې دي، جلوسونه دي، هغوی نه خو موږ بالکل مطمئن نه یو. بابا څه به وایي د حکومت نه څونه مطمئن دي؟ یاره موضوع حکومت خو وړه څه شته نه، بس ځان لی بس کرسۍ نیولي دي، په کرسو ناست دي، زما ستا غم نشته. ها بابا کله د ملاقات احتجاج، کله د درنې احتجاج، کله د رخایې احتجاج او د صحت احتجاج، دې ته څنګه ګوري؟ دا خو چې په زول لګیا دي، د یوې سپږې لپاره ټول کن سیزي. پوه شوې په دې؟ دا یو سپږه څه شی دی؟ دا خو په کار دی چې دا ټول د ملک غمو کې، د عوامو غمو کې، د غریبانانو غمو کې، هغه دې پروت دی جیل کې. که نه ما خو نه دی نیولی، خو الله نیولی دی. دا ټول کارونه الله کوي، ژوند مرګ هر څه الله ورکوي. دا د هغه اختیار دی د الله، بس دې سزاوار دی، ګناه به یې کړي، هغې سزا کې به ګیري. او چې د کارکردګۍ تپوس تو کړي په درېیم ایسې هم نه دي کړی، ایسې هم نه دي کړی. بس دغه خلکو ته دغه یو صحت کارت مخکې کړی دی، خو زه ورته وایم چې په هوټل کې یو سړی نوکري یو نه به هم لوښینځي، او که هغه لاړ او بل راغی نه هغه به هم لوښینځي. دا خو وزیر اعظم کار دی چې هر وزیر اعظم راځي یا به څه کوي دې ملک له، چې نه کوي خو بس خبره ختمه شوه، دغسې به شي. زه یو مثال ورکوم، ته د یو کور مشر یې او ته ګرفتار شوې، نو ستا بچي به کور ته وړه نه روړي، چای به نه روړي، چیني به نه روړي. ولې به نه روړي؟ نو دې صوبې کې ترقي نه به په کار چې احتجاج ولې نه؟ چې ټول خلک خفه دي، جاړي، خفګان کوي، خو وسې نشته. دا په 8 فروری له چې 3 میاشتو نه کوم تیاری کړې وه، دا رد یې چې کړل، دا په هغه ورځ باندې دا ټول ګاډو والا د قلتارامونه یې کول، او سورلی نه وي چې چوړی وي، مزدور کار ختم و. په هغه ورځ باندې خو هر سړی یېرېده چې یاره ما ته نقصان ونه رسي، سټاپ ورسه. ولې په زبردستۍ خلکو د دوکانونه بندول هر څه کول؟ د ټیک ته بس هغه مقدمه چلوه، نور ملک ته خو ګورئ که نه. د خلکو احساسات څه هزار خو به یې کو که نه؟ ډېره خدای شته چې ډېر خفګان و، خو څوک یې څوک یو پشمار یو شپږ اته کسان په دغه روډ رالل، او بس لاړل چوک کې تو راتو شو، بس لاړل.